ټول خلکو ته کار ملکن ډیویژن یو چې د مرج ازلا د فاټا دي سابق پروتا مبارکباد ورکوم. بهترین جدوجہد باندې هغه دا کار وشو. الله پاک رحم وکړو. موږ ته یو کال چوک ملو شو. تاسو سره نن یو ډیر اهم خبر شریکو. خوش خبری ده چې وفاقي حکومت فیصله کړې ده په ملکن ډیویژن کې چې کوم ټیکس به نافذ کیدو هغه د یو کال لپاره داغینه استثناء اغستی ده او باقاعده وفاقي حکومت او کابینټ چې داغي منځوري ورکړي ده. په دې حق باندې زموږ به د پاکستان مسلم لیگ صوبایي صدر او د وزیر اعظم مشیر امیر مقام صاحب سره خبرې کوو او هغه نه بعد به د ملکن ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم سره په دې حواله سره خبرې کوو. نو مخکې راځو امیر مقام صاحب لا دا راته وایي چې نن وفاقي حکومت باقاعده فاټا او پاټا لا د یو کال لپاره ایکسټنشن ورکو د ټیکس نه. په دې حواله سره بس وای د شاته سونه مهنت وشو او آیا د دې لپاره ایکسټنشن ورکې او کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول مخکې الله تعالی شکریا ادا کوم د خپل لیډرشپ نواز شریف او شهباز شریف شکریا ادا کوم. مخکې دا زله کسټمر لا غوښه ملکن ډیویژن کې او باقاعده کار شروع کړو. نواز شریف چې کله پرایم منسټر نو پاره کوم چې کله موږ اخیری هدا پورې لاړو نواز شریف سره مهرباني وکړو لا غوښه ټیکټ واپس واغست. اوس دوباره چې دا ایشو چې دا یو آئینی او قانوني خبره چې 5 سال موږ مخکې کوشش کړو چې ایگزامشن ویو په جون 30 جون 2023 نه په فاټا دوه ټیکس لاګو کی او له خپل ټول ارینجمنت کړو. نو کافي غوړ اور نه لګیو نه مخکې نه او لاست ټایم چې د پرایم منسټر سره په خبر درغلو نو پاره کې دای شو چړل شو الټوم د فایټ وکړو بیا وې زمون کور تراله الټوم د فایټ چې سردار څخه خپل زوم یوازې د یو ریالټي چې سپورټ نو یوازې هغه فایټ د لایل سره الته موږ بیا وې ځا فیصله وکړو اور بیا زمون بل میټینګ دلته زه به غوښتم د فاټا سره مې نه نو پاره کې د ایشو بیا رااله نو الته ما خبر فور هغه پر جګړه او فایټ او دلایل وکړو او نن فاینلی په کابینټ کې راغی او په هغه ډېر خلکو سخت ریزرویشن او هرچا بازار ریزرویشن جره دلته دومره شي ټیک ته زمونږ دا بیلې شو د ډېر انډستریز کارخانه دوم دي د بار خلک راغلي ته لګول یو خپل دلایل ډېر لوی چې پاکستان ټول داسې نقصان کیږي او بهر حال ما بیا فایټ پرایم منسټر ماته ته جواب ورکړ چې کوم وزیر وا په دې ریزرویشن کې د پرایم منسټر ماته د امیر مقام جواب دی نو بیا دا ټول جوابونه مناسب سره د الله احسان د پرایم منسټر یونیورسيټي ته زمون کمټمنټ کړی نو یو کال ایکسټنشن ورکو نو سردار څخه په سپیچ کې مو په بجټ سپیچ کې نو ټول خلکو ته کار ملکن ډیویژن یو چې د مرج ازلا د فاټا دي سابق پروتا مبارکباد ورکوم او الله تعالی شکریا ادا کوم. زموږ مخکې الله تعالی مال توفیق راکړي کوم زموږ سیاست سوچ ته نو هغه چې دوباره یو مقرره او بیا ما خپل قوم د پر استعمال کړه او د په اخلاص حکم کار په اخلاص الله تعالی مدد. ډیره مننه دا تاسو د انجینیر امیر مقام خبري واوریدي. هغه دا هم ویل چې په کابینټ کې د وزیر اعظم مخیتاو ډیر هلي ځلې ډیر کوششونه هغه وکړل او نن هغه د کامیابی حاصله شو. راځو په د ملکن ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم لا چې هغه په دې اخلي سره سوای ډیره مهرباني کوشش کوم د سواد نیوز انتهایی مشکوریا ما چې تاسو په هر مکمل داسې ملاقات ته مقبل هم کوي. منګه په برپور سټرګل کړو او تاجرانو یا چیمبر اف کامر ټول صنعتکارو د لپاره आवाज پورته کړو پاټا د پاټا واړو او نن په زموږ د انجینیر امیر مقام سره خبرې وشوې او یقین وکړه چې زه دغه د جرأت او د عظمت کم چې د سواد د قوم مقدمه نن لړاو کا ځای د ډېر بخښنې کا سره ګورم او ټول کردار چې کوم دین نن په کابینټ کې د نن هغه د سواد د قوم او د ملکن ډیویژن او د پاټا مقدمه لړاو کا او داغه په مهرباني او داغه په سخت جدوجہد باندې
په بهترین جديجهد باندې هغه دا کار وشو. الله پاک رحم وکړو موږ ته یو کال چوک ملو شو او ان شاء الله تعالی چې زموږ مسلسل جديجهد به جاری او موږ په هیڅ صورت دا خبره منل ته تیار نه یو چې د کسټمر انکم ټیکس راشي او بهر څنګه نگران حکومت ته په صوبه کې او ماحول هم ته پته د ملک د سي الوده غونډه کې ماحول موږ به کوشش کوو چې ان شاء الله پر روان وخت کې پنی اعظم سره پنی جذبي پنی ولولې سره د خلاف را پاسو ډیره مهرباني.